سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دینه مخکې من په مخکینی ویډیو کې د تیمم طریقه تفصیلا ویلې وه. نننی ویډیو کې به د اذان متعلق بحث شروع کوو. د ټول نه پهله اذان 5 شرطونه دي. لاول شرط چې څوک اذان کوي دا به پاک وي، یعنی په اودس کې به وي. دویم قبلې ته به مخ وي. دریم ستر عورت پې پټ وي. د سړي ستر عورت د نامې نه واله تر دې زنګونانو پورې، دغه ځینو پورې د سړي ستر عورت دی. او څلورم د مونځ وخت دپاره اذان کول، یعنی د مونځ وخت نه علاوه اذان کول دا جایز نه دي. چې کله مونځ وخت داخل شي د هغې دپاره اذان کول دا جایز دي، دې نه علاوه جایز نه دی. 5م نمبر په ولاړ اذان کول، دا د اذان 5 شرطونه. اوس اذان دا یاد ساتئ چې اذان د دې 5 منځونو دپاره، یعنی روزانه چې موږ کوو دا کم فرض منځونه او د جمعې منځ دپاره، دې دپاره اذان کول دا سنت دی. او دې نه علاوه چې کوم منځونه دي، یعنی د جنازې منځ شو، د وتر واجب منځ شو، دې نه علاوه څومره منځونه دي دې دپاره اذان دا سنت نه دی. اوس اذان به پیله الله اکبر الله اکبر دا به 4 ځلې وي. او د دې معنی دا ده چې الله لوی دی، الله لوی دی. او بیا به اشهد ان لا اله الا الله دا به 2 ځلې وي. او د دې معنی داسې ده چې اشهدو زه ګواهي ورکوم الله اله چې نشته دی یو اله یو معبود الا الله سوا د الله نه، دا به هم 2 ځلې وي. بیا به اشهد ان محمد رسول الله دا به هم 2 ځلې وي. او د دې ترجمه داسې ده چې اشهدو زه ګواهي ورکوم ان محمدا چې یقینا محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله رسول دی د الله. او دې کې دا یاد ساتئ چې همداسې به چې کله مونږ کلمه ویو، یعنی لا اله الا الله محمد رسول، هغې کې به په دال باندې 2 پیشونه ویو. او چې کله اذان کوو نو بیا په 2 زبرونه ویو، یعنی محمد رسول الله به بیا ویو. او دینه بعد حی علی الصلاة به 2 ځلې وی. حی علی الصلاة معنا دا ده چې راشئ د مونځ طرف ته. دینه بعد به بیا حی علی الفلاح وی. حی علی الفلاح 2 ځل به وی. حی علی الفلاح معنا دا ده چې راشئ د کامیابۍ طرف ته. او چې کله اذان کوونکی اذان کوي نو حی علی الصلاة کې به 2 ځل چې وی نو هر ځل به مخ ښي سایډ ته داسې اړئ. خو لیکن دا پکې یاد ساتئ چې د اذان کوونکی به تاویږي نه داسې، صرف په خپل مخ داسې ګرځئ. او حی علی الفلاح کې به دې سایډ ته مخ خپل راګرځئ، ټول به نه راتاویږي، صرف په داسې نور به قبلې ته مخامخي، صرف په مخ داسې راتاوئ 2 ځل. هغې نه بعد به بیا الله اکبر الله اکبر دا به ووایئ. او بیا به لا اله الا الله. نو تر دغه ځای پورې اذان دا تمام شو، مکمل شو اذان.